اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې سلامت اوسئ. تېره ورځ موږ تاسو ته خصوصي بین المللي حقوقو اصطلاح په کار وړانه د ځینو نواقصو د ملاحظې لرونکې ده. داسې مو ویل د بین المللي وصف ورکړه او بل د خصوصي اصطلاح استعمال، په دې باندې موږ تاسو بحث کړی و. نن ورځ موږ تاسو د درس موضوع د خصوصي بین المللي حقوقو مشخصات یعنې ځانګړتیاوې د بحث او مطالعې لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مخکې وویل شول، نړیوال حقوق په خپلوار په عمومي نړیوالو حقوقو، جزا نړیوالو حقوقو او خصوصي نړیوالو حقوقو باندې ویشل شوي دي، چې د عمومي نړیوالو حقوقو څانګه په عامه حقوق پورې او د خصوصي نړیوالو حقوقو څانګه په خصوصي حقوق پورې تړاو لري. د عمومي نړیوالو حقوقو د مناسباتو او اړیکو ساتل او موضوعات عامه حقوق تشکیلوي او په دې حقوقي څانګه د اړیکو دواړه اړخونه دولتونه او خپلواک نړیوال سازمانونه چې د نړیوالو عامه حقوقو اړیکې تشکیل. اما باید وویل شي چې د خصوصي نړیوالو حقوقو د څانګې موضوع خصوصي اړیکې دي او زیاتره په خصوصي حقوق پورې اړوند دي او د هغه حقوقي قواعدو او مقررات څخه عبارت دي چې د یوې حقوقي اړیکې پر سر چې نړیوال یا بهرنی عنصر ولري او هغه د نړیوالو حقوقو اصطلاح ورکړل شوي وي تطبیقي. خصوصي نړیوالې اړیکې د هغه اړیکو څخه عبارت دي چې د یو څو بېګانه هیوادونو حکومي شخصیتونه یا د هیواد د افرادو اړیکې د بل هیواد د افرادو سره تنظیموي. د بېلګې په توګه د طبیعت مسایل د بهرانیانو احوال او شرایط په یوه هیواد کې همدا ډول د قوانینو ټاکر، د صلاحیتونو ټاکر او داسې نور مونږ په خصوصي بین المللي حقوق کې هغه مشخص کولی شو. دلته مونږ څنګه همدغه خصوصي بین المللي حقوق هغه ځانګړتیا په دې یعنې یو موضوع څنګه مونږ ویلی شو چې دغه د خصوصي بین المللي حقوقو موضوع ده. لومړی ځانګړتیا همدغه د بین المللي وصف دی. د بین المللي والي معنا او مفهوم په نړیوالو خصوصي حقوق کې دا دی چې خصوصي بین المللي حقوق په څه ډول او شکل سره ښکاره کیږي، یعنی حقوقي قضایاوې هغه وخت د خصوصي بین المللي حقوقو د مقررات تابع دي چې خارجي عنصر په شکل د اشکالو پکې وجود لري. نو په دې اساس بین المللي حقوق د داخلي حقوقو سره تفکیک فایده کوي. د خصوصي بین المللي حقوقو د بین المللي وصف سره یو شمېر دانشمندان موافق نه دي، لکه د فرانسې دوري سومر وایي چې دا څنګه داخلي حقوق څخه ده. همدارنګه نیبوا یا وایي چې نوموړي څنګه په هیڅ ډول بین المللي جنبه نه لري. خو د محمد ناصري په نظر دا چې خصوصي بین المللي حقوق د اړوندو موضوعاتو حل او فصل لحاظه بین المللي جنبه نه لري، خو هر یو دولت د قواعدو او مقررات په وضع کولو او اجرا کې په منصفانه توګه دولتونو د حاکمیت په مراعات کولو سره مکلف دي. نو ځکه خصوصي بین المللي حقوق د بین المللي والي اړخ ته هم قایل کوي. یعنې بعضې علما په دې باندې بین المللي والي باندې لږ انتقاد کوي چې دغه بین المللي والی لکه تېره ورځ موږ تاسو چې یادونه وکړه، خو بیا هم بین المللي والي ته اکثریت هغه په اهمیت باندې قایل دي. دوهم د خصوصي والي وصف د خصوصي بین المللي حقوقو د خصوصي والي اړخ د دې لپاره په نظر کې نیول کېږي چې ترڅو خصوصي حقوق د عمومي حقوقو څخه جدا شي، په دې معنا چې خصوصي حقوق د افرادو او اشخاصو په خصوصي او ذات البیني مناسباتو او اړیکو باندې نظر او نظم لیدل کېږي چې په داخلي حقوق کې د اشخاصو او افرادو اړیکې په ټاکلې برخه کې د مدني حقوقو اصول او مقررات مطالعه کوي او د حل فصل په وخت کې د خصوصي حقوقو مقرراتو مراجعه کوي. په داسې حال کې چې عمومي حقوقو اصول او قواعد د افرادو او دولت او یا د دولتونو په روابط نظم او مرتبط دي. په لنډ ډول ویلی شو چې د حقوقو علماو ترمنځ د اختلاف نقطه دا ده چې خصوصي بین المللي حقوق د خصوصي حقوقو څانګه ده او که د عمومي حقوقو څانګه ده. په ځواب کې ویلی شو چې په اجمالي توګه سره د خصوصي بین المللي حقوقو تعریف څخه داسې څرګندېږي چې دا رشته خصوصي حقوقو پورې اړه لري
او بیا هم لاندې درې نکات د خصوصیوالي اړخ لږ څه کمزوري کوي. لومړی دا چې ورځ د دولتونو مداخله د افراد په حقوقي روابطو باندې د سبب ګرځي چې خصوصي حقوق د اصلي واقعیت څخه خارجي. یعنی هدف همدغه دی چې دولتونه زیات مداخله کوي. دوهم همدغه دی چې خصوصي بین المللي حقوق د موضوع حقوق له جملې څخه دی چې هر یو دولت د احکام او قواعدو په ټاکلو کې د افرادو د ټولنیزو مصالح او سیاسي ګټو په نظر کې نیولو سره تدوین کیږي. هدف همدغه دی چې د خصوصیوالي هغه طرف کمزوري کړی دی. مونږ تاسو دغه همدلته یادونه کوو چې په خصوصي بین المللي دوه قواعد د بحث لاندې نیول کېږي. یو شکلي قواعد دي او بل چې دي محاوي قواعد دي. شکلي قواعد هغه قواعد دي چې د شکلیاتو څخه بحث کوي، لکه د قوانینو تعارض، د رسمي مراجعو او محاکمو د واک تعارض، چې دا برخه د خصوصي بین المللي د حقوق د شکلي قواعدو په نامه چې دا ډول قواعد د موضوع په حل او فصل کې ستر رول او راهنمایي کوي چې ترڅو محاوي قواعد ترلاسه شي. محاوي قواعد هغه دي چې د اشخاص د جغرافیوي ویشنې پورې اړه لري، لکه طبیعت، اقامتګاه، د خارجیانو حقوقي وضعیت، چې دا قواعد شخړې او مسایل په مستقیمه توګه حل او فصل کوي، چې د هر هیواد د خوا ملي قواعد په اساس تکالیف او حقوق رامنځته کوي. ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې همدغه باندې بیا بحثونه کوو چې شکلي قواعد موږ د خصوصي بین المللي حقوقو کومو قواعد څخه دي او محاوي قواعد په خصوصي بین المللي حقوقو کې د کومو قواعد څخه عبارت دي. خارجو بل عنوان ته د بهرني عنصر شتون تشخیص په نړۍ. موږ تاسو مخکې هم دینه یادونه وکوله چې موږ تاسو هغه واقعي موضوع په نړیوالو حقوقو خصوصي حقوقو پورې مربوط بولو چې هغه کې په شکل د اشکالو بهرني عنصر شتون ولري. یعنی یو موضوع هغه وخت چې خصوصي موضوع وي او په نړیوالو خصوصي حقوقو پورې مربوط کیږي نو باید بهرني عنصر پکې وجود ولري. اوس راځو همدغه سوال ته چې مونږ بهرنی عنصر څنګه تشخیص کولی شو، یعنی څنګه یې مونږ تاسو معلومولی شو چې دغه موضوع کې بهرنی عنصر وجود لري. د دې لپاره درې موارد ما دلته یادونه ونه کړې، کیدای شي زیات موارد وي خو دغه مهم او عمومي موارد دي. یو مورد همدغه دی چې حقوقي اړیکه باید د بهرني عنصر درلودونکي یعنی لږ تر لږه د شخصیتونو څخه یو بهرنی یعنی د بل هیواد څخه وي. د دې څخه هدف دا ده مثلا مونږ یو حقوقي معامله ده یا مثلا مونږ وایو قرارداد دی، د یو قرارداد کیږي، د دې قرارداد طرفونه د طرفونو له جملې څخه یو بهرنی شخص اوسیږي. یعنی په افغانستان کې یو قرارداد کیږي، په دې قرارداد کې یو شخص هغه فرانسوی دی، د قرارداد یو طرف فرانسوی دی، یعنی کېدای شي یو طرف افغاني یا دوه طرفونه افغاني وي خو یو دریم طرف فرانسوی. نو په دې صورت کې دغه د قرارداد یو طرف چې فرانسوی شو مونږ همدغه شخص ته یو بهرني عنصر خطاب کولی شو چې دا په شکل د اشکالو کې یو بهرنی عنصر وجود لري. دوهم هغه شی چې د هغې په واسطه حقوقي اړیکه ټینګیږي باید بهرنی موقعیت ولري. د دې څخه هدف همدغه دی چې کله کله قرارداد په یو ځای کې کیږي، معامله په بل ځای کې کیږي، خو جنس یا متا په بل ځای کې وجود لري. که کله همداسې واقع شوه نو دغه هم که موضوع د خصوصي حقوق موضوع وي نړیوالو خصوصي حقوقو ته شاملېږي. مثلا دوه افغاني دي په افغانستان کې یو قرارداد کوي، خو مګر کوم شی باندې کوم جنس باندې چې قرارداد کوي هغه په بل هیواد کې وجود، مثلا دوایي ده، دوه افغانان دي په نامه د احمد و محمود په نامه په افغانستان کې قرارداد کوي. احمد ورته وایي چې زه تا ته 15 لکه افغانۍ درکوم او محمود ورته وایي چې مثلا په هند کې دوایي ده زه هغه تا ته درکوم، خو مګر د دوایي په هند کې واقع ده، دوی قرارداد چیرته کوي؟ په افغانستان کې قرارداد کوي. نو دا هم دغه موضوع کې خارجي عنصر داخل شو، ځکه خارجي عنصر کې داخل شو چې په کوم شي باندې دوی قرارداد کوي هغه شی چیرته دی؟ په هند کې وجود لري. دریم هغه حقوقي اعمال او واقعیت چې د یوې حقوقي اړیکې د تاسیس، بدلون یا له منځه تلو لامل ګرځي په خارج کې ظاهر او اجرا شي. دا هم د دې نه هدف همدغه دی
چې کله دوی قرارداد یو ځای کوي جنس ملته دی خو مګر هغه ختم کېدل یا اخیری نقطه دی قرارداد د اجرا په بل هیواد کې ظاهر او تاسیس کیږي. مثلا افغانان دي، دوه افغانان دي، د احمد او محمود په نامه افغانان دي، دوی دلته په دوایي باندې قرارداد کوي. محمود 15 لک افغانۍ ورکوي او خالد ته وایي چې ماته به همدغه دوایي ته چیرته راکوي؟ په دوبۍ کې به یې ماته تسلیموي. نو دلته د عقد د اجرا محل یا آخري نقطه چیرې ده؟ دوبۍ ده. یعنی دا کیدای شي هلته د دې هغه تصرات په دوبۍ کې هغه کېږي. نو دا هم په شکل د اشکالو یو خارجي عنصر دی، ځکه چې دوبۍ هیواد په دې کې شاملېږي. نو دغه هم دې ته مونږ خارجي عنصر ویلی شو. هدف د دې نه په مجموع کې همدغه دی چې په شکل د اشکالو د یو بل هیواد قوانین هم په هغې کې کله چې داخل شو، نو مونږ وایو چې همدغه موضوع د نړیوالو خصوصي حقوقو، البته په نړیوالو خصوصي حقوقو په هغه صورت کې د نړیوالو خصوصي حقوقو ده چې موضوع د نړیوالو خصوصي حقوقو وي. یعنی مونږ تاسو لومړی ورځ د نړیوالو خصوصي حقوقو تعریف هم همداسې وکړو چې نړیوال خصوصي حقوق هغه قواعد او مقررات دي چې په نړیواله سطحه د افرادو روابط تنظیموي. یعنی لومړی مونږ تاسو دا تشخیص کوو چې همدغه موضوع د خصوصي حقوقو موضوع ده او د عمومي حقوقو موضوع ده. که د افرادو موضوع وي نو مونږ تاسو خصوصي حقوقو موضوع ده. په دوهم قدم کې مونږ تاسو هغه کې خارجي عنصر کې وګورو. خارجي عنصر که په شکل د اشکالو کې داخل شو، نو دغه خصوصي موضوع د خصوصي بین المللي حقوقو موضوع ته داخليږي او بیا د دې لپاره خصوصي بین المللي حقوق خپل قواعد او مقررات لري. مونږ تاسو په راتلونکي درسونو کې دغه د بحث او مطالعې لاندې نیسو. ان شاء الله مونږ تاسو هغه قواعد او مقررات هم بیا پیژنو چې په نړیوالو خصوصي حقوق باندې حاکم او کارفرما دي او کله چې مشکلات رامنځته کیږي هغه رسیدګي ورته کوي. هغه مونږ تاسو بیا په آینده درسونو کې د بحث او مطالعې لاندې نیسو. یو بل عنوان چې مونږ تاسو لرو په ایالتي او فدرالي نظامونو کې خصوصي بین المللي حقوق. دا تاسو ما د چپټر کې ډیر په تفصیل سره ذکر کړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغې څخه بیا وروسته استفاده وکړئ که دلته ډېر درته مغلق او پیچیده شو. په هغه هیوادونو کې چې غیر فدرالي یا بسیط واحد حقوقي نظام لرونکي وي، خصوصي نړیوال حقوق پکې ترسره کېږي. خو د فدرالي او ایالتي هیوادونو په سیاسي رژیمونو کې چې هر یو کانتونونه او خپلواک ایالتونه لري، ځانګړي قوې د قوانین د حل لپاره لري. ځکه په فدرالي هیواد کې چې د څو حقوقي یا پلورالیزم دولتونو په څیر مشهور وي، لکه د مختلفو مذاهبو او ګڼمشتو قومونو د سبب دي چې د شخصي احوالو پر اړه مقرر حقوقي نظامونه رامنځته کړي. نو ځکه چې یو ایالت لري، یو ایالت د قوانین تعارض د حل لپاره هڅه کوي د خپل ایالت په چوکاټ کې لري، او فدرال د اساسي قانون مطابق قانون جوړونه او قضایي حقوقونه په داخلي اساسي حقوق کې په بر کې نیسي او د بین المللي حقوق په چوکاټ کې نه راځي. د دې څخه هدف همدغه دی. لنډ هدف تاسو یاد کړئ او زما د دې عنوان هدف هم همدغه دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. یعنی مونږ په هغه هیوادونو کې چې غیر فدرالي دي یا بسیط واحد حقوقي نظام لري، خصوصي نړیوال حقوق په هغه کې ډیر زیات تر سترګو کېږي. خو مګر هغه هیوادونه چې فدرالي دي او یا ایالتي هیوادونه دي، په هغه کې نړیوال خصوصي حقوق ډیر نه تر سترګو کېږي. لکه مونږ تاسو د امریکا متحده ایالات چې هغه مثلا په هغه کې یو ډیر ایالتونه وجود لري، هغه ډیر نړیوال خصوصي حقوق د ایالتونو د نورو هیوادونو سره نه لري. یعنی دوی تمرکز په دې کوي چې د خپلو ایالتونو ترمنځ هغه مناسبات تنظیم کړي. یعنی په نړیواله سطحه هغه د نړیوالو خصوصي حقوق قواعد او مقررات ته دومره چندان توجه نه کوي، او بل دوی
دغه هم دی چې نشي کولی چې یو ایالت د بل هیواد سره هغه نړیوال خصوصي حقوقو هغه قواعد او روابط تنظیم کړي یعنې دوی به یو ځل د مرکز سره ارتباط نسي د هغې څخه وروسته بیا هغه کوي دا په دې معنا هم نه ده چې په مطلق ډول سره وجود نه لري یعنې وجود لري خو په کمانده ده یا لکه د سویس هیواد چې کانتونونه لري یعنې په هغه کې هم ډېر داسې کانتونونه یې درلودل ډېر نه تر سترګو کې ده یعنې هدف د دې نه همدغه دی چې نړیوال خصوصي حقوق په غیر فدرالي یا بسیط حقوقي نظام لرونکو هیوادونو کې ډېر تاثیر هغه چې فدرالي دي یا فدرالتي او ایالتي دي او یا کانتونونه او خپلواک ایالتونه په هغه کې ډېر زیات نه تر سترګو کېږي. بل عنوان مونږ تاسو د خصوصي بین المللي حقوقو اړیکې د نورو علومو او څانګو سره وایي دومره درس نن بس دی بله ورځ چې راځو انشاءالله همدغه عنوان به وي زموږ تاسو تر هغه پورې په لوی خدای پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.